بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الفرقان مکیتن. سورة الفرقان مکی سورت مکی هغه سورتونه دي چې کوم د هجرت نه وړاندې نازل شوي دي، او مدني هغه سورتونه د ویل کېږي چې کوم د هجرت نه وروسته نازل شوي. په دې وجه باندې مضامینو کې کافي فرق او د دې طریقې باندې د ناسخ او د منسوخ پته هم لګي چې کوم حکم منسوخ دی کوم ناسخ دی. نو ښکاره خبره چې مدني کوم احکام دي هغه منسوخ نه وي، او چې کوم مکی هغه منسوخ هغه منسوخ راتلی شي. مدني احکام وروسته او مکی وړاندې. دویمه دا ده چې په مکی دور کې زیات عقاید ذکر شوي دي، اخلاق ذکر شوي دي، معاملات ذکر شوي دي، خو چې کوم مسائل نظامی دي نو نظامی کوم چې د حکومت سره تعلق لري دغه احکام زیات په مدینه کې نازل شوي دي، ځکه مدینه کې اسلامي ریاست موجود او د هغې مطابق احکام راغلي وو، او مکه کې لا ریاست نو، هلته کې د کفارو زور نو صرف عقاید، اخلاق، عبادات، معاملات باندې بحث روان. نو دا مکی صورت دی. په قرآن کې دا 25 نمبر صورت دی. دې ته ترتیب مصحفي ویل کېږي. مصحفي ترتیب کې دا 25 دی، او دې ته ترتیب عثماني ویل کېږي چې عثمان رضی الله عنه دا ترتیب ورکړی دی. په نزول کې دا صورت بدل دی. دا تقریبا چې 44 نمبر صورت دی، او دا صورت یاسین وروسته نازل شوی دی. په نزولی او مصحفي کې فرق دی. دا فرقونه مخکې موږ ویلي، د هغې وجه موږ ویل چې دې کې ولې فرق دی. د دې غونډ صورت مرکزي مضمون څه شی دی؟ صورت خو کافي صورت دی. تقریبا په دې کې 80 آیاتونه دي، 6 رکوګانې دي. د دې غونډو 80 آیاتونو 6 رکوګانو دغه چې کوم دی مرکزي مضمون څه دی؟ لکه عام طور تاسو یو واقعه چې کله ولول یا واقع کې مرکزي مضمون ته خبر راجمع کیږي چې دغه اهم ټکی کوم یو دی، نو هغه ټکی ته خبر راجمع شي. د دې صورت مرکزي مضمون دا دی چې دې کې به رد وشي د شرک په برکات باندې، او توحید په برکات به ثابت شي. شرک په برکات څه ته ویل کېږي؟ دا کفر عقیده ده. داسې عقیده لرل چې یو چاله څه خیر ورکول، یا چاله به مال دولت کې زیاتوالی راوستل، پس ژوند کې زیاتوالی راوستل. که څوک عقیده لري چې دا د الله تعالی نه بغیر بل څوک هم کولی شي، دا شرک په برکات شو. او اسلامي عقیده دا ده چې چاته څه څیز ورکول په هغې کې برکت غورځول، یعنې ډېرول، دا صرف الله تعالی کوي، بل هېڅ څوک یې نشي کولی، هېڅ شي باندې نور نه کېږي. دا توحید په برکات شو. نو د اصل کې د دې صورت مرکزي مضمون دا دی چې هر مخلوق له خیر ورکول، او په هغه خیر کې ولا بیا زیاتوالی راوستل، دا صفت د الله تعالی دی، بلې هېڅ څوک هم نشي کولی. که څوک یې چاته نسبت کوي دا به خطا وي، دا به شرک بالبرکات کې اخته وي. نو توحید بالبرکات مقابل شرک بالبرکات راځي. دا صورت چې کوم دی دا توحید بالبرکات ثابتوي. په دې اولنۍ آیات کې دغه مضمون ثابتېږي، او دغه د برکت ذکر په 3 ځایونو کې راغلی دی. وروسته په هغې باندې بحث را روان دی. نو دغه د صورت مرکزي عنوان شو، مرکزي مضمون شو. اگر چې په دې کې بحثونه مضامین ډیر زیات دي، لیکن مرکزي عنوان دغه یو خبره ده چې په هر شی چاته ورکول په هغې کې زیاتوالی راوستل د صفت د الله تعالی دی، بلې څوک شي نه. دا یو عنوان شو. رابط د مخکیني صورت سره د سورة النور سره مناسبت څه دی؟ مخکیني صورت سره مناسبت په دې انداز باندې دی چې په سورة النور کې د ظاهري فحاشۍ د بکولو مضمونونه ذکر شو، چې فحاشي او عریاني او بېغیرتي دي د پچیده دي نه. خدا کومه فحاشي کوم د ظاهري فحاشي ته ګورې، سړی بې پردې روان دی، ښځه بې پردې روانه ده، سړی د یوس بېغیرته دی، نو ښکاره په سترګو باندې کوم څه ښکارېدل، هغه ظاهري فحاشي د بکولو دپاره په سورة النور کې اصول ذکر شو. او سورة الفرقان کې کم باطني ګناهونه چې د هغې ذکر راځي. باطني فحاشي ګناهونه هغه شرک بالبرکات دی، چې څوک د شرکي عقیده لري چې الله تعالی نه بغیر بل څوک هم څه ورکولی شي او زیاتوالی پکې راوستی شي، دا باطني جرم دی، باطني فحاشي ده، باطني عیب دی. نو په اول کې ظاهري ګناهونو دفع وشوله، په دې کې د باطني ګناهونو دفع کېږي. دا مناسبت شو. بسم الله الرحمن الرحیم.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده برکت والا دی هغه ذات چې نازل کړی دی فرقان پرغ راوستن کې کتاب چې قرآن دی على عبده بخپل بنده باندې چې نبی علیہ السلام دی ليكون للعالمین نذیرا دې دپاره چې شي دغه کتاب د ټولو مخلوقاتو دپاره یرونکی شرک او د ګناهونو نه خلک ویاره چې دا مه کوئ تبارکه چې کوم دی نه برکت والا برکت والا یو معنی دا ده چې که دا لازمي واغستی شي متعدي نه د ګرامر په لحاظ باندې په دې به داسې معنی جوړېږي چې برکت والا دی یعنی نه پناه کېدونکی دی هغه ذات چې کوم نازل کړی دی قرآن او دا خبره هم ټیک ده چې الله تعالی همیشه دی همیشه به وي دا سره سمون خوري لیکن دا معنی د ذکر کې مراد نه ده ځکه که دا مراد شي بیا عنوان د سورت چې کوم موږ ویلی هغه بدلیږي دوی معنی دا ده چې په هر قسم فایده او خیر ورکوونکی دی او په هغې کې زیاتوالی راوستونکی دی هغه ذات چې نازل کړی دی قرآن لره په خپل بنده باندې نو دا معنی موږ په مرکزي عنوان کې ویلې ده دا معنی دلته کې مراد ده صحیح سمون دواړه خوري لیکن دې ځای کې راتبه معنی مراد ده ليكون للعالمین نذیرا دې دپاره چې شي دا پیغمبر یا دا قرآن دواړه احتمال لري دپاره د مخلوقاتو یره ورکوونکی مخلوقاتو نه مراد پیریان او انسانان دي عالمین جمع راوړله د قیامته پورې څومره انسانانو پیریان دي راټول دي مراد دي نو په دې وجه باندې تفسیر احسن الکلام وایي چې عالمین کې دې جملې ته اشاره شوه چې د اخرنی پیغمبر دی نور ته نه راځي دې نه بعد بل نشته دی نو د قیامته پورې څومره انسانانو پیریان دي په عالمین جمع سره ذکر کړو چې دا ډېر څومره ډلې چې د انسانانو را روانې دي قیامته پورې د ټولو دپاره دی یره ورکوونکی دی نو په دې اول کې د تبارک الذي دا عنوان د قرآن شو عنوان د سورت شو داوا او نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير دا دلیل شو چې الله تعالی خلکو ته څنګه خیر رسوي څنګه پکې برکت اچوي نو تاسو وګورئ چې قرآن څومره د خیر کتاب دی دغه ذات نازل کړی دی چې کوم وړاندې ذکر شو نو دا دلیل شو په دې معنی چې برکت والا ذات الله تعالی دی په دې دویم آیات کې بیا 15 دلایل نور ذکر کیږي نو په اولنی عنوان باندې چې برکت والا الله تعالی دی په دې باندې ټول شپږ دلایل ذکر کیږي ذکر کی یو دلیل پر اولنی آیت کې شو نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير دی دلیل شو چې الله تعالی خیر او برکت ذکر ورکوي چې قرآن نازل کړي د قرآن نه بل غټ خیر اړوشته دی او بیا 15 دلایل چې کوم دي نو په دې 2 نمبر آیت کې ذکر کیږي الله تعالی الذي حق الله له ملك السماوات والارض چې هغه د پاره بادشاہي د اسمانونو د ځمکې ده نو هر شی الله تعالی ورکی هر شی کې زیاتوالی الله راولي ولی ذکر دی هر څه مالک او بادشاہ الله تعالی دی او بادشاہ ته اختیارات دي نو په دې وجه موږ ته پته ولګېدل دا دویم دلیل شو چې د برکت والا ذات الله تعالی کې دی شي بل څوک نشي کېدی ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك او نی نیولې د اولاد او نور لستر شریک په بادشاہي کې دا دوه نور دلایل شو او دا دلایل هم دي او دا د سوالات جوابات هم دي سوال دا ده چې دا خبره خو ټیک ده چې د ټول ځمکې او اسمانونو بادشاه الله تعالی دی لیکن که الله تعالی داسې کړي چې د برکت اختیارات بل چاله ورکړي چې برکت پکې والا پکې تش وي ته برکتونه اچوې واچوه که نه اچوې ما اچوه ستا سره اختیار شو که داسې کړي نو بیا لکه څنګه چې عیسایان وایي د اختیارات عیسی علیه السلام ته حواله کړي دي یهودیان وایي عزیر علیه السلام ته حواله کړي دي او مشرکان به ویل چې بوتانو ته حواله کړي دي چا به ویل فرشتو ته حواله کړي دي نو دې ځکه کې اولنی جواب و چې دا خبره نشته الله تعالی دغه اختیارات هیڅ چاته نه دی حواله کړي ولم يتخذ ولدا هیڅوک په اولاد سره نیولې نه لري اختیار ته حواله شي بیا بل سوال دا دی چې ټیک دی چې اختیارات به چاله نه ورکړي لیکن په دې صفت کې به څوک شریک کړي د ځان سره او هغه ذات به هغه بل کس په من سره شریک نو الله هم کولی شي بل هم کولی شي نو هغه جواب دی کې ذکر شو چې ولم يكن له شريك في الملك او نشته هیڅ شریک د الله تعالی لپاره بادشاہي نو څوک به صفاتونو کې شریک کړي هم نه وخلق كل شيء پیدا کړی دی هر یو شی نو خیر او برکت هم الله پیدا کړی دی الله تعالی خالق شو او چې خالق شنو اختیارات هم د الله تعالی سره دي وفقدره تقديرا نو اندازې کړی دا دغه خیر او دغه پیدایشونو تقدیرا په اندازه لګولو سره دا بل سوال جواب دی او د مخکینی عنوان لپاره دلیل هم دی چې الله تعالی په هر شي کې برکت اچي ځکه چې دغه شیونه پیدا کړي هم دي
او دغه اندازې هم کړی ده چې دومره پکار ده دومره نه ده پکار. نو دا یو سوال دلته کې یو سوال شته. سوال دا دی چې الله تعالی ټیک شو برکت ورزول والا ذات صرف الله تعالی شو، هیڅ چاله اختیار نه دی ورکړی او دغه شان دغه څوک سره بادشاہي کې شریک نشته دی، خالق یې الله دی. لیکن کې دې چې څوک داسې موجود دی چې د الله تعالی مخې ته راشي او الله تعالی چاته خیر ورکړي هغه مخه ونیسي چې مور کوه، الله تعالی چاله خیر کم ورکړي هغه چې ډېر ولا ورکړي، الله تعالی ډېر ورکړي هغه چې کم یې کړي. داسې څوک پیدا شي نو بیا نو جواب دې ذکر شو چې فقدره تقدیره، الله تعالی دغه خیر او د برکات او د پیدایشونو اندازه کړی د خپل باندې تقدیرا په اندازه کولو سره د اندازې اختیارات هم چاله نه دي ورکړي چې څوک به کمی او زیاتې راوړي څوک هم نشي راوستي.